زما خو الیاس نوم دی، محمد الیاس، او دا مال بنگلادیش دلته خو چې صرف د اوټ وخت شي که نه نو هر سړي ته بیا دروازه معلوموي، کور ورته معلومي، هر څه ورته معلومي چې په دې کور کې دونه اوټ دی. خو چې کله د کار ټایم راشي یا سخته راشي نو بیا نه څوک راښکاره کېږي. دا زمونږ نن درېیمه میاشت څلورمه میاشت به تقریبا شروع ده. نن ګیس ته کوڅې تاسو به خپل ولیدې، کوڅې زمونږ دال دی، پلونه نشته، ټول نه غټ تکلیف مونږ ته د ګیس دی هغه نشتي، او په لارو کې دغه ملبې پرتې دي، لارې هم زمونږ ټولې دقسې دي. تر اوسه پورې لکه یو د حکومت نماینده مونږ له نه دی راښکاره شوی. د دې ګزې چې کوم کسان نماینده دي که نه جي هغه صرف په هغه ورځ نیمه راغلي وو، او بیا دا درېیمه میاشت ده جي چې یو سړی ته د ګنو حالات ته وګوره. په دې لاره کې په دې خوړ کې د اغوستو لار نشته، په دې کې بیماران دي، زنانه دي. درېیمه میاشت ده چې ګیس نشته، بل څه نشته، دا د ګندګۍ حل دی، کور ماشوم بیمار دی. دا خوړ چې دی مونږ په دې کې واړه رالو شو، دا خوړ تقریبا کم از کم 6-7 فوټ دا ډک دی. په دې کې روغ ټک کار نه شي، لږ معمولي خوړ چې راشي روغه په بله ورځ هم خوړ لاغې چا زنانه روغه په نیولي، چا دغه نیولي دي. مونږ دا نه وایو چې مونږ له دې سره کړي، مونږ له دې سره وړي، مونږ له دې څه کېږي، خو را روان دی جمع چې دا ګیس مونږ ته بحال شي نو د مونږ به هر څه بحال شي. خبره مونږ جومات کې دا وکړو، مونږ وزیر اردو بیا دي او راپاسي وایي چې نه مونږ یې دله کوو. نو په دې درېیو میاشتو کې دونه څوک نشته چې راشي او دا ګیس زموږ بحال کړي. اکبر امان مې نوم دی او انجینیر یم په سوئی ګیس ډپارټمنټ کې یم. بنیادي خبره دا ده چې کله فلډز راغلي دي په 15 اګست باندې، نو د هغې نه وروسته زمونږ چې کوم افیکټډ ایریاز وو، لنډکس وو، مولا بابا وو، مکان باغ وو، داسې لاندې مرغوزار ټاون، شهید آباد، زاید آباد، دا ټوټل ایریاز کې مونږ ښه فل پیج ورکینګ وکړو، او کم چې پورې طور مستفید کېدی شو نو هغه مونږ بحال کړي دي. مور دین 90% ایریا مونږ بحال کړې ده. پاتې شو د بنگلادیش خبره، چونکې بنگلادیش د فلډز اولنۍ افیکټډ ایریا وه، هغې ته پل پلیج لکه د آبادۍ د اخره پورې دغه ختلې وه، اوبه ختلې وه، او زمونږ نیټورک یې ټوټل ډیمیج کړی دی A to Z. د هغې په وجه باندې مونږ هغو له نوې منظوري واخیسته. په بنگلادیش کې مونږ د شپه ورځ کار وکړو، ټوټل لاین مو ورته کمپلیټ کړو. پرون او نن یې جاینټونه او ټسټینګونه هم روان دي، 2-3 ټیمان پکې اوس هم لګیا دي، پرون هم لګیا، بلکې مونږ شپه ورځ نه کتلې، خو هلته د هغو دپاره یو ورکینګ کړی، او توقع یو دا ده چې ورپسې 3-4 ورځې به انشاءالله د هغې ټسټینګ هم وشي، مونږ ورته ګیس هم پرېږدو، او دا د کنکشن چې دي دا به ورته هم بیا وربحال کړو انشاءالله که خیر. او زمونږ دغه کوشش دی چې پورې طور مونږ د دې دا کار وکړو او دا کار ختم کړو.